دا ملګري ډېر ښه سوال کړی دی. الله دې ټولو ته داسې جذبانې که نصیب کړي چې ورور مې په بینک باندې د بینک نه پټي باندې پیسې راوښکلي دي، ما مو ته دستخط کړی دی، د بینک نه مې پیسې هم راوړي او هغه کاته اوس زه ختمول غواړم. پلاټ دی هغه خرڅوم، خو خامخا په خرڅولو کې به څه وخت لګي. توبه مې کړې ده. ډېر ښه خبره ده چې توبه دې کړې ده. الله پاک که په دې وخت کې تا له مرګ راوست نو ته توبهګار او د مرګ نه مخکې د دغې وصیت خپلو کشرانو ته وکړه چې که زه مړ شوم نو دا پټۍ خرڅ کوي او د بینک دا کاته پې ختمه کوي. که د بینک کاته دا وصیت دې ونه کړو نو بیا هم ګناهګار پاتې. الله دې کي چې زر تر زره ستا دا پټۍ خرڅ شي او هغه د بینک دا سود دی ډېر ناکاره ګناه ده او د هغې متعلق دا فرمایلی دي. الله فرمایي که تاسو نه منې کوئ نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله جنگ ته تیار شئ، د رسول الله جنگ ته تیار شئ. ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، خدای د سود ډېر مال تباه کوي او صدقې لږې صدقې الله پاک هغې له ترقي ورکوي. حدیث شریف کې راغلي چا یوه کجوره الله له ورکړه یعنی صدقه کړه نو فرمایي د عمره لوی شي. معنا دا چې د احد د غره عمره د خیرات او د صدقې ثواب به ورته الله ورکوي. نو دا جذبه ډېره نیکه ده. الله دې موږ ټولو ته داسې جذبې نصیب کړي. نو د دې وصیت وکړي چې کوم دغه شوي البته د دغې ځای که خرڅېږي نه نو وروستو د اجاز مولانا تعویز د خرڅو وغواړه او بدل تعویز وکړي نو انشاءالله خدای به زر خرڅ کړي. دا څلور رکعاتو سنتو کې چې اوله قاعده پاتې شي نو د سجده سهوه به کوي. دغه قاعده ضروري ده نو لهذا سجده سهوه به کوي. سجده سهوه وکړي نو هغه به وشي، خبره به ختم شي. دا بل ملګري تپوس کړی په زمیندار باندې قرضه نو د فصل نه به عشر ادا کوي او قرضه په هغه وخت کې به دغه کوي چې هغه د کاروبار پیسې وي، د تجارت پیسې وي، د دکاندارۍ پیسې وي، د اخیستلو خرڅولو پیسې وي. نو مثلا د ده سره 10 لکه روپۍ دي د اخیستلو خرڅولو د تجارت د دکاندارۍ او په ده باندې 15 لکه قرض دی نو دا 15 لکه به ترې منفي کي او د دې 15 لکو زکات به ورکوي. د پټي نه که په ده باندې 1 کروڑ قرض هم دی او د پټي نه څه شی هم وشو، یوه دړۍ غنم ترې مشو هم به د هغې نه کل ما اخرجت الارض ففیه العشر، هر څه چې د ځمکې نه پیدا شي لږ دي ډیر دي هغې کې عشر دی او خرچه به نشي لر کولی. اول به ترې نه عشر لر کي، عام خلکو ته زکات وایي، شریعت کې ورته عشر او نصف العشر ویلی کېږي. 10 حصه یا 20 حصه. 10 حصه په باراني للمه ځمکه کې ده او 20 حصه په نیري ځمکه ارټي ځمکه کې ده. دا دې ته عشر او نصف العشر ورته ویلی کېږي. نو د پټي نه چې هر شی پیدا شو که مقدار هر څومره دی، من دی او که 100 منه دی او که 1000 منه دی، د هغې نه به باقاعده عشر ورکولی کېږي. خرچه به ترې نه لر کوي. دا خو د خرچې په وجه دا فصل ډېر شوی، که دا خرچه پرې نه وی شوی بیا خو فصل نه کېده. دا خو بیا تخم هم پکې راغی، تخم خرچه ده، خاوره د عام خرچه ده، ډیران دی ته چې پرې لګیایي محنت کې. دا خو ستا د محنت او د خاورې او د ډیران او د مسالو د هغې برکت دی چې تا له 20 منه جریب وکړو ګنې بیا 15 منه جریب هم نه کوو. دغسې پرېږده خرچه پرې مه کوه، بیا چې څونه وشي د هغې نه ورکړه. خبره پوه شوې؟ نو دې وجې نه خرچه به ترې نه لر کوي. ښه دا ښه سوال یې کړی ملګري چې دا جومات کې کړکۍ دا شیشې داسې لګېدلي چې پای کې سړی هغه بعضې شیشې داسې چې هغې کې سړی ښکاري مخامخ که نه، نو دغې کې مونځ که دا په جومات کې لګول نه دي په کار. د جومات فرنټ مخامخ یا کړکۍ دا د ساده شیشې نه، لکه دا مونږ ساده شیشې لګولي دي. ملګرو دا خبره هم کړه چې دې کې داسې شیشې او دې کې نه، دې کې خالص ساده شیشې به لګو، په دې کې به سړی ښکاري. او دارنګې کس ووي چې په دې کې په دې محراب کې به شیشې لګو، نه دې کې خو سړی بیا ښکاري، یو پکې نه ښکاري، 8 سړي پکې ښکاري. مخامخ چې څونه شیشې لګېدلې دي نو هغه عمره سړي پکې ښکاري. یو امام پکې چې کم دی نو 18 امامان شي.
پوه شوې دا ناروا دي دا ناجایز دي بلکې دا خو لا عکس ښکاري په دې مخامخ دیوال ګلکاري کول او لیکل دا منع دي ګلکاري کول چې ګلکاري دي په دې دیوال باندې وکړه نو دا دیوال به تا ته چې کومه دی نو خامخا ستا به پې نظر پرېوځي نو هغه ګلونو ته به دې هغه سینرۍ ته به دې نظر ځي نو ستا توجه به چې کوم دی نو ګډه وډه کوي په دې وجه باندې مخامخ دیوال باندې شیشې نه په کړکو کې داسې شیشې چې پای کې عکس کار اخیږي دا ناجایز دي دا به نه کوي ښه دا بیا هغه سوال ملګرو کړی دی ایزي پیسه اکاونټ نو ما خو تاسو ته مخکې ویلي و چې د دې پوره تفصیل ما ته نه دی معلوم د هغې وجه دا ده چې ما د چا نه تپوس کړی دی نو یو کس وایي پیسې پکې کټ کېږي بل کس وایي پیسې پکې نه کټ کېږي نو دغه دا ما په خپله تجربه نه ده کړې زه تجربه وکړم نو بیا به چې کوم دی ته ووایم ځکه دې باندې ما وضاحت مخکې کړی و که ستاسو یادي نو دا خبره ما تاسو ته کړې وه چې ایزي پیسه کې پیسې پرتې دي 1,000 روپۍ دي که په کال باندې په دې نیټ باندې په دې شستانه پیسې کټ کوي خو ټیک ده بیا جایز دي کو پیسې د نه کټ کوي نو بیا ناجایز دي بیا کې پیسې ښودل نه دي پکار ښه دا مانځه کې چې کومه دی سستی دا د دې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هر مانځه پسې 40 پیرې هر مانځه پسې 40 پیرې یا سار ماښام 100 پیرې خو هر مانځه پسې 40 پیرې دا زیات مؤثر دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا هر مانځه پسې 40 پیرې وای نو که هر قسم کمزوری انسان کې د اعمالو په بنیاد باندې موجود وي الله پاک به هغه ډېر زر چې کومه دی نو ختمه کړي دا دغه د دغې دپاره دي چې مونږ دلته کې داسې اعمال وکړو چې هغه اعمالو په وجه باندې زمونږ نیکۍ طرف ته زیات میلان پیدا شي ذکر کثرت سره کوئ ذکر په هیڅ حالت کې چې کومه دی نو هغه مه پرېږدئ ذکر په وجه باندې انسان ته د نورو اعمالو هغه توفیق چې کوم دی نو میلاویږي